درنو او قدرمنو د ضلع ملکن درګۍ اوسیدونکي چې د شپږو خویندو ورورو په سعودي عرب کې ډېر په بېدردۍ سره د خپل ترور زوی وژلی دی. دغې واقعي تفصیل څه دی د ضلع ملکن درګۍ اوسیدونکي د شپږو خویندو ورور او د مور او پلار دغه یو زوی د 1300 کالو راسې په سعودي عرب کې مهنت مزدوري کوله. دغه دوران کې د ترور زوی چې کوم قاتل دی ټلیفون یې ورته وکړو چې ما هم سعودي ته دروله او خپل مهنت مزدوري به کوم، دلته بېروزګاري ده. محمد ایاز دغه د ترور زوی دپاره چې کوم قاتل دی هغه له ویزا وکړله او سعودي ته یې راوستو. بیا هغه بېروزګار او هغه دپاره دغه محمد ایاز د دې ترور زوی دپاره ګاډی واخیستو او په هغې باندې هغه ټیکسي کو او 1000 روپۍ میاشت به محمد ایاز له ورکوله. محمد ایاز دا سوچ وکړو چې تر کومې پورې به زما د ترور زوی دا ټیکسي چلی، ښه نه ده چې د ده دپاره زه دکان ونیسم. محمد ایاز د دکان خبره وکړله او په هغې کې څه پیسې نغدې ورکړې او څه په نیټه پاتې شولې. محمد ایاز د خپل ترور زوی چې کوم قاتل دی ده ته وویل چې دغه شان طریقه مې کړې ده، خو د دوی ترمنځ څه 2.5 لک روپو لین دین هم وو. وایي چې دغه قاتل چې کوم دی رالې سره د 2 ملګرو او په 15 فروری باندې د شپې دغه محمد ایاز باندې د چړو غوزارونه وکړل او دومره یې غوزارونه وکړل چې هغه دغه اخري ساګانې پوره شوې او شهید شو. دغه ملزمان چې هغه پولیسو نیولې دي او دغه ملګري هم نیولې دي. د محمد ایاز لاش په 12 فروری باندې خپل ابایي علاقه درګۍ ملکن ته راوړو او هغې خاورو ته وسپارو. د محمد ایاز د مور او پلار یو زوی 6 خویندې وي او د محمد ایاز 15 بچي وو چې دغه کې 2 زامن او 3 لوڼه وي.